خړو اوبو اړولو لپاره اتحاد سره کوي چې روغ چرمنې زندې وباسو. یو خانانو والا چوکې کړي دي، کلاس 4 چې تاسې وګورو چوکې کړي دي، 16 ګریډ وال کسان یې کړي دي، چوکې کړي دي. دا غریبانانو والا تعلیم نه ده. موږ غریبان به کوم پله چې په خټو چې چینېړه دی، په خټو چې سره چینېږي، چې مټان نه درته سیخی چې منډاوه مې لا مې سرونه غوړوه. نو جمعیت اتحاد دا مثال ده، زیرو ته په زیرو چې ضرب ورکې ایکول زیرو ده، مساوي په هیڅ صورت پې نه ورکوو. چې د شرنګې دوکې سره کړي دي دغه شی دوکې به ورسره کوو. ووټونه به په خرڅوو او ورکوو به یې نه، پیسې به زندې اخلو، ووټ به نه ورکوو. تلای نه سیر نه هیڅ چیرې. لہذا مهرباني وکړو، لږ سترګې وغړوو، شنې چشمې له سترګو درې کړو. قدردانو، کشرانو، مشرانو، خړکیو، غریبانو، مروتو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبره نن په خانانو جمعیت اتحاد ده. خانان او جمعیت اتحاد کوي لکه مروت په ترقیاتي کارو باندې خړو اوبو اړولو لپاره اتحاد سره کوي چې روغ چرمنې زندې وباسو. ګوره یو خو څه ورکولي، یو خولې نه مړۍ باسلې اخیستلې، څه خو را مه کوه چې الټا مو له خولو نه رزقونه روباسي، مړۍ مو له خولو نه روباسي. اوس اتحاد کوي په منځ کې دواړه یو بل ته سره غلونه دي. خانان پیاږي چې موږ هیڅ حیثیت دا ورنسته ده، ووټ مو نسته ده، لہذا اتحاد به وکړو. جمعیت څه ورته موږ والده په پاس بسو. جمعیت والا دغه شی دي ډارېږي چې ووټ مو نسته ده، ځکه چې پیغه شاته راځو چې ولې نسته ووټ، ووټ مو نسته ده، پیسې لګوي نه، خانان به پیسې ولګوي، موږ باندې به پرده راشي، سره پاس بسو. په منځ کې دواړه سره غلونه دي. هغه ایغه ته غل ده، هغه ایغه ته، هغه په ایغه جان به پاس کوي، هغه په ایغه جان پاس کوي. خو په منځ کې اولي خانانو ته چې سن 72 نه دو څه شی کړي دي قوم پاره، کوم دو کسان چې دي د په کمنټ چې یو شاعر وښیي چې دو اجتماعي کړي دي. بېنظیره راوستله، ضیا صاحب یې راوسته، چیش پاره راوستل، څه شی په وکړه ده. ګوره وزیر اعظم چې ضلعې ته راولی، څه ترقیاتي کار به پکې، څه شی په وکړه ده، جان مفاد لپاره راوسته. ضیا صاحب هم او بېنظیره هم څه شی په وکړه ده، کومنټ چې ما ته څوک ترې وښیي. الله پاک دو داسې ازل داسې خدای پاک یې دو کمبختي راوستې ده چې پیزو چې لږ ډېره پرده وه، هغه الله پاک انعام الله خان بخمل احمدزی قومي مروت بیټني اتحاد والا مشر چې ده، هغه هلته 60 تن ورته ولګوله. الله پاک یې هلته ووټونه خراب کړل، جمعیت وال هم او د خانانو وال هم. اچھا جمعیت چې ده ګیسو اولی خو دورانی بنو ته بونجاو، مفتی عبدالشکور صاحب د خدای پاک وبخشي، هغه لګیاو چې نه سي دالې بونجولای. نو دورانی وال ګیم نو چلېده، لکې له خولې نه ګیس د کوم کریډټ کومه فایده چې رسي هغه یې بنو ته دغه کوله. خو بهرحال هغه یې ونه چلېدله، مفتی عبدالشکور صاحب ور دغه کړله، بیا یې ډی خان ته دغه کوله. دغه من چې الله پاک دی شهید که، نو لکې په جي باندې افتتاح په ډی خان چې وکړله. ایغو وال جمعیت دی داسې جمعیت وال کسان دی په کومنټ چې وښیي چې اجتماعي کار څه شی کړی ده، یو شی در وښیي. ناظم مو دلته پاس که، موږ چې څومره ووټونه ورکړي دي، پیله شیخ الحدیث حضرت مولانا امان الله صاحب نرواخله تر اوسه پورې، بلکې دا مفتی صاحب ټیم نه احمد جان مولوي صاحب خدای دې وبخښي غزني خیل ولاړو، خو څه شی کړي دي، هېڅ شی نه دي کړي. تا جوړ ATM ته وګوره، 1 نه تر 20 تاریخ پورې
ته به وایې چې که نن یکم ده داسې کتارونه ولاړي یو ATM د زیاتې نه که نادره یو شی بل څه شی وکړل حالات خراب ساتي د غشي پاره ساتله چې ترقیاتي کارونه په تا جوړو چې نه کېږي تحصیل پاره دغه شی حالات خرابول چې الیامین باندې ګړز غزنی خیل ته یو تحصیله چې دا علاقه خطرناکه ده ډکیټي دلته ده مړه هر قسم بدعنواني بدعملي په تا جوړه چې ده نو تحصیل په دې سطح باندې غزنی خیل ته یوړه حق چا جوړېده اوس دا دوه پارټۍ دا ظالمانان چې سره یو ځای سي نو خړکیو مربتو موږ نه خو به چمړې وباسي بیا که ووټ مو ورکه لہذا زه خو په ولاړې دنیا چې سوال نه پیدا کېږي چې ورکه چې چوره مو یو ورکېږي یار دوست تربور عزیز انشاءالله العزیز دا بیا نه ورکوي خو تاسې ټولو د چوره غریبانان ما غوندې یو ټولو ته خواست امینت کوم چې ووټ ګوره ور نه کو که ور مو که قسم ده چې دا ورته به چمړیر نه وباسي دا ورته دو فعلولو 100% امکانات دي دواړو موږ به داسې سړی پاسو داسې سړي ته به ووټ ورکوو چې کارونه کوي کار پاره وکړي کار پاره لالا محمد سلیم غزنی خیل یجز سړی ده فقیر سړی ده موږ غریبانو جوګې زبردست انسان ده تهجد گزار ده مړه په لنډې دي څه شی دي دوی کې یو زوی ده هغه کارخانې ورته دغه کړي دي پریښی دی ورتیلی دي چې زه بس نوره مروتو خړکیو مروتو قومي مفادو لپاره میدان ته وځه او زه به ورته ښکاروم چې کارونه کېږي که نه کېږي انشاءالله العزیز پی ټي آی نه بردرېږي او ووټونه به ښه په اتفاق سره ورکوو دغه شي پاره چې چیرې کوم چارې وسي مروت چیرې په ترقي روان سي چیرې بچیان مو تعلیمونه حاصل کړي کالجان وسي یوه وسي بله وسي ورته برتیګانې وکړي ویلونه یو شی بل شی ATM دا څومره مسلې مسایل دي انشاءالله العزیز ما په ذهن چې لالا سره وابسته دي لالا به یې کوي هغه شوق ته له اوسه نه دا ګورو چې دی غریب چیرته دا نه چې دی وټو پاره هسې بغیر لالچه چې پرېوت غزني خیل ته چیرته مردی چوره وسي بل څه شي چیرته ګلی چیرته پل چیرته څه شی چیرته څه شی لکه وس مطابق یې کړي دي خو چونکې غریب ده انشاءالله العزیز ما 100% یقین ده چې دی MPA جوړ سي منیسټر جوړ کړو انشاءالله العزیز چې د چوره موږ نه حقونه وړسلي دي انشاءالله العزیز دا بر واپس کوي مخته به موږ لپاره نوره هم دی لګیا قوم مفاد لپاره به هر میدان چې دی لړاویږي او خړکیو مروتو ته به انشاءالله العزیز چې هر شی را رهي خانانو اعظمیت اتحاد دا مثال ده زیرو ته په زیرو چې ضرب ورکې ایکول زیرو ده مساوي زیرو راځي کدو دا خیالي چې پاس کېږو به انشاءالله العزیز چې نه به پاس کېږي ځکه چې زه دا نه وایم هر چا ته نن تاسې په خدای مې لوبتلي یو الله ته مخ کو اما ته شا کو چې څه شی کړي دي جمعیت والو څه شی کړي دي په کومنټ چې ما تر وښی دی کومنټ چې یو شاعر وښو چې دا اجتماعي کړی ده خانانو والدې وښی یو شاعر دی خادر وښی چې دا کار اجتماعي کړی ده بغیر د وړلو حالاتو خرابولو چوره حالات چې خراب دي دغه دوو پارټیو له لاسه نه خراب دي دغه شي پاره چې حالات خرابي نو موږ ته به ووټ میلاویږي کارو والا به نسي ویلی څوک که کوي یې هلته پاسه نه به پټ دا ورته وایي چې دلته خو دغه شی حالات خراب دي دا شی دې پاره موضوع نه ده نه کالج نه نوره ترقیاتي کارونه ځکه چې دا شی خرابه علاقې څه شی ورکوي حکومت نه ورکوي بیا زور ده د دوه پارټیو هلته پاسه نه اچھا انعامالله غریب لګیا و روډ ګیس نیر روډ خو یې تیر کړ ګیس یې دغه شی وکړله چې افتتاح یې وکړه ډی ای خان چې انعامالله غریب بیا څه شی
تاسې موږ به یو کېږو دا غریبانان ووټ په زور باندې چې د څرنګې به مو دو مخته کړي ولله زور موږ وټو په زور باندې دو په مټانو چې زور و په خولو چې په کلام چې زور و دغه شی به اوس لالا ته وټونه ورکوو. لالا زه تاسو ته قسم در کوم چې ما لالا تر اوسه پورې لا مې حوصله نه خو نام مې اورېدلی ده چې روغ سړی ده. دلته خو مې لیدلی چې راغلی بازار چې خو نور زه اندرون چې نه پېژنده دوره پېژنده چې پر خلوصی ده یجس سړی ده فقیر ده موږ غوندې سړی ده. سړي هغه خبر کوه چې په خټو چې چینېږي دی په خټو چې سره چینېږي چې مټان نه درته سیښی چې منډوه مې لا مې سرونه رغوړوه. نه 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 خوار یجس سړی ده. لہذا خواست بیا کوم درته چې دا خبره ذهن چې راولو چینوو موږ ټول بیا چینوو چې ووټ په دې دوو پارټیو ته نه ورکوو کنی قسم د چمړې بر نه وباسي. څه شی کړي دي لږ کوټي دې ته خو سوچ وکړو چې کړي څه شی دی اخیره او غلطي یې موږ ده دوی نه ده ځکه چې راشي بیا چشمې پر سترګو کې باغونه بازارونه ورته جوړ کړي موږ وایو که په رښتیا به دغه شی کوي. اوس وزیر صحت چې و خانانو والا چوکې کړي دي کلاس 4 چې تاسې وګورو چوکې کړي دي 16 ګریډ وال کسانې کړي دي چوکې کړي دي. دا غریبانانو والا ولې تعلیم نه ده موږ غریبان به کوم پله ځو. دا یو سړی ده دغه سړي پورې به لاسونه نیسو انشاءالله العزیز چې دا به نیرته کوي انشاءالله العزیز چې ګیس پروګرام ورته سیټ کوي انشاءالله العزیز چوره ترقیاتي کارونه دي تا جوړو ته ضرورت ته بلکې ټول عمر وته ته انشاءالله العزیز چې محمد سلیم خان لالا بیرته کوي. لہذا یو ځل بیا خواست درته کوم چې ګوره ذهن چې خبره چینوو ټول بیا چینوو ووټ په نه ورکوو په هېڅ صورت بیا نه ورکوو چې د څرنګې دوکې سره کړي دي دغه شی دوکې به ورسره کوو. ووټونه به په خرڅوو ورکوو به یې نه پیسې به ځینې اخلو ووټ به نه ورکوو. لہذا بیا خواست درته کوم چې ووټونه به نه ورکوو. موږ چې کوم جوګې سړی ده کوم موږ غوندې خوار فقیر سړی ده دی به پاس کوو انشاءالله العزیز. دی داسې سړی ده چې دی بیا تر ګریوان رنیولای سو چې موږ خو تا ته ووټ په دغه باندې درکړه چې ته موږ غوندې خوار عجز فقیر سړی ته څه کوې دوره یو ورخطا سلو دا ووټونه مو ورکړل ځای مو کړ دا ور مو دې بیا داسې وګڼه ده ته ځای کړي دی مو دې بیا تر کمر واچولي خو مو نه اچوي انشاءالله العزیز ځکه چې دی داسې سړی ده چې تر ګریوان یې رنیولای سو تلای نه سیر نه هېڅ چیرې. لہذا مهرباني وکړو لږ کوټې سترګې وغړوو شنې چشمې له سترګو درې کوو به یې دا ورته ووټ په دا ور صحیح استعمالوو. الله په امان.